حالات داسې ښکاري چې د جګړه یو لوی سلسلې ته روانه ده. پاکستان د اوس مهال په سپین بولدک کې بمبار وکړ بې پیلوټه طیارو په دې سات. دې سره جګړه پرون د شپې 2 بجې افغانستان وزیر دفاع اعلان وکړ چې زموږ طرفه جګړه نوره بنده ده، خو پاکستان بیا وایي چې موږ به دا جګړه نه درو. لیکن اوس خبره دا ده چې تیر شپې جګړې کې ذبیح الله مجاهد وایي چې 55 پاکستانی عسکر وژل شوي او 10 ټپیان شوي. له دې سره یو شمېر پوستې هم سقوط شوي. خو که بل خواته بیا د پاکستان ویډیو مونږ ګورو، بیا د پاکستان مثاله یاروایي نیوز ویډیو خپرېږي، هغه وایي چې د افغانستان یو شمېر پوستې نیول شوي او د افغانستان ډېر عسکر وژل شوي. نو د پاکستان میډیا هم دا خپروي، خو تر اوسه دقیقا معلومات نشته، نه دقیق معلومات چا سره شته. دواړه سیټ ته د خپل پوسټ تعریف کوي. نو ګورو به انشاءالله، دې ته به صبر کوو چې یو څو ورځې بعد به د دې صحیح دقیق معلومات راوځي. نو حالات ډېر خراب دی، الله نه به خیر غواړو، ځکه دواړه سیټ ته مسلمان پښتانه وژل کېږي، که لر دې پښتانه دی که بر دې پښتانه دی. نو الله نه به مونږ خیر غواړو. بیا د طالبانو حکومت او پاکستان سرحدي ځواکونو ترمنځ په ډیورنډ کرښه د تیر شپې نښتو په اړه تر اوسه په څه جواب نه دی ویلی. دې سره قطر هم د دې نښتو په وړاندې خپل غبرګون ښودلی، سعودي عرب هم ښودلی، د کوم چې د اسلامي ملکونه دي دوی هم دا ویلي چې باید دا خبرې د جنګ د خبرو له لارې حل کړی شي، نه د زور. نو تاسې هم کمنټ کې موږ ته جواب راکړئ چې په کومو ځایو کې کومې پوستې نیول شوي، کومې نه دي نیول شوي. کمنټ کې لازم جواب راکړئ.